بیمار تپوس لراغلی یو دا زمونږه جګري دوست دی مولانا اقبال صاحب. د ټول نه مخکې به زه یوه خبره ته راوکړم که نه چې د انسان څه عجیبه شی دی والله. د دې د پردې مسله وه، د خېټې دا پرده ده ټوله پرده دا مسله وه او پوهېدو پرې نه، او دا مسله به تلله ده د زړه ته به سماړمېده. موږ سره به ناست وو، एकदम به پرې درد رالی، یو ډاکټر له بل له انسان دا بدن نه دی. ځکه خو په الله قسم پر 3 قسمونه به کفري لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې د انسان ما ډېر ښایسته پیدا کړی، دننه پکې یو څیز هم پالتو نشته. نو دا لږه مسله وه بیا چې پته ولګېده د ټول دا کومه خېټه ده د دې چې کومه هغه پریم دی پریمو هغه فرده ده، یعنې دا ټول نظام چې دننه پروت وي بیخي سیفټي پروت وي، هغه لږه مسله وه. نو هغې ورته ټوله ماشاءالله بدله کړه. اقبال صاحب خواته ناست یو او چونکې ګډ اپریشن دی دا 2 ځله وکړو، یو څو میاشتې مخکې هم کړی و، هغې نه پسې بیا وکړو دا اپریشن، ټول دا غټ اپریشن یې وله کړی. خبره مې دا کوله که نه چې د مولانا صاحب دا ټول عبادتونه او دا ټول علمونه یو خوا کېده، صحیح ده، او د مولانا صاحب دا اپریشن او په دې چې دا څومره درد غم دته میلاو شو، دا کومه سخت ده دا بل خوا کېده. یقین په الله وکړه، قرآن او حدیث مبارکو ته چې ګورې د ده دا درد نه دی، دا د ټولو باندې حاوي دی. یعنې حدیث مبارکو کې راځي چې د سر درد باندې راغلی، د سر درد د یو کال ګناهونه دی الله معاف کوي. اقبال صاحب تاسو خو به ډېر زوري شوي ډېر، اوس هم دا د اقبال صاحب د دې تکلیف دی، اوس هم دا کینو پروت دی، خو بهر کې به راپام سو هم ګرځو. نو هغه بیمارانو ته وایي ما ګوره یو بزرګ دی چې په هفته کې یو بیماري رانغله که نه، نو راپاوسې د خدای پاک وایي هېر دې کړو، و یاد مې کړي خدای، و یاد مې کړي هېر کړي دي یو. نو جناب کم بیماری باندې بیمار مې چې مرض د الله په یاد کړي، د یو سر درد د یو کال ګناهونه الله معاف کوي. جنت ته به انسان ورننوځي، خدای دا محلات ما دې په سر کړي، الله به ته فرمایي پلانې بیماري مې د باندې راوستې وه، شکر دې ایستی دی، سر دې والی نه دی، سر دې سر تور کړی نه دی، او دا چې نه دي ویلي چې خدای زه دې لیدلی یم او زما بچي لیدلي او زما کور دې، دا نه فریاد دې نه دی کړی، خدای دې د سیواني ستا په فیصلو باندې راځي ما، بس وایي دا ستا مقام دی. نبی اسلام فرمایي وایي جنتي به افسوس وکړي چې کاش په دنیا کې د سره روغ نه وی پیدا، چې ټول عمر بیماري وي. نو جناب څومره بیماران چې دی بل څه تاسو ته هم تاسو ماشاءالله په خپل باندې خبر یې، تاسو ته چې دا بیماري دا ستاسو د جنت لوی او بهترینه ذریعه ده. او څومره چې بیماران دي هر ځای کې اکثر زموږ د بیماران د خپل بیمارۍ نه تنګ شي او د خیرې کې چې خدای مرګ پلانې ډینګرې خوا دی خوا د الله بندګانو د الله په شان زندګي د مړه تیریږي، بس تیریږي، په خپله بیمارۍ شکر وباسئ، غواړئ به د الله نه خدای چې کوم ده خدای په دې شکر دی، نور دې دغه سوال به کوو. نو برای مهربان انشاءالله. او د بیمار دعا قبلېږي، نبي اسلام فرمایي بیمار را چې ورشي تسلي دې غواړه او بیا ورته وایه چې ما ته دعا وکړه. دا دعا ولې وکړه؟ نبي اسلام ولې تاکید چې بیمار نه به دعا وغواړي، دا ولې؟ دا خصوصي د الله په رحمت کې. الله اکبر کبیره. بس الله دې موږ ته داسې مسایل الله به موږ نه راولي او الله دې له صحت کامله ورکړي. وبارکې تاسو ټول څومره چې بیماران دي الله دې تاسو ټول له صحت کامله الله په خپلې لارې دارو کا او په خپله بیمارۍ باندې سکول شکر وباسئ او د الله نه غواړئ خدای چې نور نه بس په دې ته فریاد نه کوو دا صحیح ده، خو چې نور نه داسې سوال به د الله نه کوو. الله موږ انشاءالله دې فایدې دنیا او آخرت کې راکړي. او انشاءالله اوس موږ د اقبال صاحب رخصتېږو. اقبال صاحب ته وایي مولانا صاحب ته چې جناب موږ ته دعا وکړه، ځکه چې نبي موږ ته فرمایلي چې د دې بیمار نه به دعا وغواړي، دا خصوصي د الله په رحمت کې دی. صحیح ده؟ الله مو ته خوشحال ساتي.